لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی، نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو، علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا، څومره ورکړه؟ دومره. هغه چې زکات راټول کو، هغه څلوي ډېرې جوړ شو. چې ډېرې جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستی کا زماړو شي، دومره مال خو زنه شم ورکول. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه، او خلق را جمع کو، میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې؟ موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی، ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص. څوک ویسے الزام پہ لگو، سعید پہ لگو، نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي، نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي ده. بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه ته ورله، چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی، نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله د شان ته ګور، را پاسې ده په څه نیت او خلین اوزی چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي، وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي، وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي. زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم، پویم نشم او ایمان میں پھراؤ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اڑیر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکتل. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو، ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا،
پزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب مې درته سیری کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړ او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته، تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم استا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس چې غیر شوی اوس یې سم نه کی. 400 کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کال اوس یې سم نه کی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو، بیا ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو راخ، بیا ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ، چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي، بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي، زمکه سره د خزانو جذب کړو، تر نن پورې قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو، سره د مال تباہ و برباد شو.